السلام علیکم خاوس ګوره نن به مونږه آټو ریګولیشن اف جی اف آر سټډي کوو ټیک ته دغه مونږ سره نننی ټاپک ته آټو ریګولیشن اف جی اف آر پچھلی ویډیو کې مونږه یورین فارمیشن ویلې او په دې کې مونږه آټو ریګولیشن به وایو ټیک ته ښه اوس مونږ سره کوم پلنی ټاپک ته هغه د رینل بلډ سپلای دغه ټاپک به مونږ په دې ویډیو کې اخره کې ډسکس کوو اول مونږه آټو ریګولیشن وایو ټیک ته ښه اول مونږ ته پکار دی چې مونږ ته دا پته وي چې جی اف آر ډیفینیشن څه ده ټیک ده جی اف آر ډیفینیشن دقه ده د دې مطلب دا ګلومرولر فلټریشن ریټ ټیک ده ډیفینیشن یې دقه ده چې والیوم اف فلوید فلټر فرام glomerulus capillaries into Bowman capsule per unit time مطلب چې څومره فلوید والیوم چې کوم ده هغه فلټر کیږي فرام glomerulus into Bowman capsule per unit time دغه مونږ سره ډیفینیشن ده د جی اف آر او جی اف آر څه ته وایي ګلومرولر فلټریشن ریټ ته وایي ټیک ده دغه ډیفینیشن به یاد کړئ اول ښه بیا دلته کې نیکسټ سلایډ کې ویلي دي چې وروره موږ سره ګلومرولر هایدروسټیټیک پریشر چې کوم ده دا هغه پریشر ده چې کوم فلوډ چې کوم دی هغه پوش کوي فرام ګلومرولر کیپیلریز انټو بومن کیپسول یعنی کې دا هغه پریشر ده چې کوم فلوډ پوش کوي چې فلوډ چې کوم دی هغه کیپیلریز نه بومن کیپسول ته چې کوم دی مطلب پوش شي هغه پریشر ده ټیک ده اوس دغه چې کوم ګلومرولر هایدروسټیټیک پریشر ده کنه د درې ویریبل په ذریعه باندې کنټرول کیږي ډیټرماین کیږي کم دي یو د آرټریل پریشر چې کوم ده دا موږ سره ګلومرولر هایدروسټیټیک پریشر ډیټرماین کوي یو موږ سره افرنٹ آرټریولر ریزिस्टेंस او بل موږ سره افرنٹ آرټریولر ریزिस्टेंस ټیک ده ریزिस्टेंस مطلب دا کنسټریکشن مطلب چې کله افرنٹ آرټریول کنسټریکټ شي دې ته وایي ریزिस्टेंस ټیک ده نو دا کدرې شان موږ سره چې کوم دی ګلومرولر هایدروسټیټیک پریشر چې کوم دی دا ډیټرماین کوي دا خبره ذهن کې راټکه یاد کا ټیک ده ښه اوس دغه نیکسټ سلایډ کې دی مطلب بیسیک دغه یو پوینټ راته ویلې دی وروره چې دغه خبره همیشه ذهن کې یاد ساتئ چې کله هم موږ سره افرنٹ آرټریول چې کوم ده ټیک ده افرنٹ دا ګوري لیکلي دي کنه ته کنسټریکټ ای ډبل ای مطلب افرنٹ آرټریول کله هم چې افرنٹ آرټریول موږ سره کنسټریکټ کی نو چې کوم غي بلډ فلو هغه موږ سره ډیکریز شي کم بلډ فلو ګوره موږ ته پته ده چې افرنٹ آرټریول باندې بلډ فلو را انټر کیږي کنه خو چې کله دا موږ سره کنټریکټ شولو کنسټریکټ شولو مطلب کنسټریکټ مطلب دغه دی کنه چې دا سایز کې کم دی ورکوټ شي ټیک ده چې سایز کې ورکوټ شو کنسټریکټ شو افرنٹ آرټریول بلډ فلو به موږ سره ډیکریز شي چې بلډ فلو موږ سره ډیکریز شول نو موږ سره بلډ پریشر ډیکریز شي چې بلډ پریشر موږ سره ډیکریز شي نو موږ سره به جی اف آر اتوماتیکلی ډیکریز شي ټیک ده دا موږ سره د افرنٹ آرټریال والا شارټ کټ کې سو دی اسی لکه بیسیک یو پوینټ دلته ویل ټیک ده دغه ذهن کې یاد ساتئ مخکې دا موږ ډیټیل کې بس سټډي کوو دغه ځای کې صرف بس دغه یو پوینټ چې د ذهن کې یاد ساتئ اوس دا مونږه افرنٹ آرټریال خبره وکړه کنه اوس چې کوم موږ سره افرنٹ آرټریال ده هغه د دې اپوزیټ ده مونږ ته پته ده چې په افرنٹ آرټریال باندې چې کوم فلوید ده هغه موږ سره لیف کوي ټیک ته بهر ته ایگزیټ کیږي نو چې کله موږ سره افرنٹ آرټریال چې کوم دی هغه موږ سره کنسټریکټ شي نو فلوید به بهر ته نشي لیف کېدی نو فلوید به زیات نه زیات چې کوم دی د ټیبیول کې اکومولیټ شي چې ټیبیول کې زیات فلوید اکومولیټ شو د دې مطلب دا شو چې بلډ فلو انکریز سیوا شوله چې بلډ فلو سیوا شوله نو دې مطلب جی اف آر هم انکریز شولو ټیک ده نو دواړه یو بل اپوزیټ دي افرنٹ آرټریال کې موږ سره څه شل کیږي جی اف آر انکریز کیږي او په افرنٹ کې موږ سره جی اف آر چې کوم دی هغه ډیکریز کیږي چې کله افرنٹ آرټریال موږ سره کنسټریکټ شي ټیک ده یو دا کنسټریکټ لفظ یو دا ډایلیټ لفظ ټیک ده دواړه یو بل اپوزیټ دي کنسټریکټ کې چې کوم دی سایز ورکوټ شي د آرټریال او په ډایلیټ کې چې کوم دی سایز مطلب کولاو شي اوپن ټایپ شي آزاد شي ټیک ده ها اوس لاندې دی ډایلیټ والا خبره کړې ده چې افرنٹ آرټریال کله ډایلیټ شي نو موږ سره به زیات نه زیات بلډ فلو چې کوم ده هغه ایگزیټ کیږي چې زیاته بلډ فلو بهر ته وځي نو په ټیبل کې جی اف آر بیا ډیکریز شي ټیک ده دلته کې په بل هغه کې ویلي دي وروره چې کله موږ سره افرنٹ آرټریال ډایلیټ شي ټیک ده افرنٹ نو بیا موږ سره بلډ فلو سیوا شي انکریز بشي زیات بلډ فلو بشي زیات بلډ پریشر بشي زیات ګلومرولر هایدروسټیټیک پریشر به سیوا شي جی اف آر به هم انکریز شي ټیک ده دغه بیسیک خبره وه د افرنٹ او افرنٹ آرټریال دواړه یو بل اپوزیټ دي ټیک ده ګوره ذهن کې بل دغه خبره راوله چې وروره افرنٹ باندې بلډ فلو راځي نو څه چل به کېږي چې دا مونږ کنسټریکټ کو سایز کې ورکوټ کړو نو خامخا خبره ده چې بلډ فلو بیا ډیکریز کېږي دغه شان افرنٹ والا چې کوم دی هغه هم ذهن کې یاد ساته چې افرنٹ بلډ فلو بهر ته ایگزیټ کوي چې موږ افرنٹ کنسټریکټ کو نو بلډ فلو بهر ته نه وځي نو موږ ته بدن نه جی اف آر چې کوم دی بلډ فلو چې کوم دی به انکریز شي په ټیبیول کې ځکه چې بهر ته خو وځي نه کنه افرنٹ په ځای باندې افرنٹ چې کوم دی کنسټریکټ شوی دی دغه دلته کې دی دغه بیسیک خبره کړې وه ټیک ده دا مخکې موږ ډیټیل کې سټډي کوو ښه اوس موږ سره مین ټاپک چې کوم دی هغه دی آټو ریګولیشن اف جی اف آر
یعنی کې جی اف آر چې کوم دی هغه څنګه آټو ریګولیټ کیږي، څنګه کانسټنټ ساتل کیږي. دې لپاره موږ سره په کډنی کې فیډبیک میکانیزمز دي. ټیک ده. ها کله چې موږ سره بلډ پریشر چې کوم دی هغه موږ سره 70 سے لے کر 160 mmHg پریشر کنه موږ سره، نو دا موږ سره نارمل رینج چې کوم ده په دې کې 70 160 mmHg په دې رینج کې موږ سره جی اف آر چې کوم ده هغه آټو ریګولیټ کیږي. ټیک ده. خو چې کله موږ سره معمولی شان چینج راغو کنه په دې پریشر کې د 70 160 mmHg کې معمولی شان سلایډ چینج پکې رالو، نو موږ سره جی اف آر ډیر زیات انکریز یا ډیکریز بشي. ټیک ده. فار ایگزامپل موږ سره چې کوم پریشر دی هغه دی 100 mmHg. ټیک ده. کله موږ سره پریشر 100 mmHg وي نو موږ سره پر ډے څومره جی اف آر دغه کیږي 180 لیټر. ټیک ده. د دې مطلب دا شو چې موږ سره پر ډے 1 لیټر یورین به فارم کیږي. ټیک ده. ګوره پریشر 100 mmHg شلو نو موږ سره 180 لیټر جی اف آر پر ډے به جوړیږي. چې 180 لیټر جوړیږي نو دې مطلب دا شو چې 1 لیټر یورین به پر ډے فارم کیږي. ټیک ده. اوس مونږ وایو کنه چې معمولی شان انکریز یا ډیکریز شو پریشر د موږ سره جی اف آر ډیر زیات چینج شي. ټیک ده. اوس که دغه پریشر چې کم ده کنه 100 mmHg دا کا 125 شلو یعنی کې 25% انکریز شلو په دې کې پریشر کې. ټیک ده. نو موږ سره بیا به چې کم دغه کنه 180 لیټر اب موږ سره 225 لیټر پر ډے بشي. نو موږ سره د کشن بیا به یورین چې کم ده هغه به موږ سره ډیر زیات به فارم کیږي پر ډے. ټیک ده. 46 لیټر یورین چې کم ده پر ډے فارم کیږي. دغه پریشر چې کوم ده د ذهن کې دا ټکر ودا چې 70 60 نارمل ده، چې 100 نه 125 شلو نو موږ سره به 180 نه 225 لیټر چې کوم دی هغه به سیوا شي. ټیک ده. جی اف آر. ها اوس مونږه آټو ریګولیشن دوه دغه دی میکانیزم دی، یو د مایوجینیک میکانیزم، یو د ټیبیولو ګلومیرولر فیډبیک میکانیزم. ټیک ده. مایوجینیک میکانیزم چې کوم ده دا به هم مونږ سټډي کوو او ټیبیولو فیډبیک میکانیزم به هم مونږ سټډي کوو. ټیک ده. اول دی مونږ سره مایوجینیک میکانیزم. مایوجینیک میکانیزم چې کوم دی کنه دا د دې ټول کار کیلشیم سره. ټیک ده. ها د دې میکانیزم څنګه د مایوجینیک والا دا مونږ ګورو. کله چې مونږ سره آرټیریل بلډ پریشر سیوا شي انکریز شي نو دا سچل بوشي مونږ سره چې کوم آرټیریل وال ده هغه به مونږ سره سټریچ شي. ظاهري خبره چې ته پریشر انکریز کې په یو دغه کې کنه آرټیریول کې نو به بیا سټریچ کیږي کنه. ټیک ده. چې آرټیریل وال چې کله سټریچ شي نو مونږ سره چې کوم دی کنه مایوجینیک سټریچ ریسپټر سی. ټیک ده. هغه دغه سټریچ چې کوم دی دا سنس کی ګوره نوم کې لیکل دي کنه سټریچ ریسپټر. دې مطلب دا شو چې دا به سټریچ سنس کوي. نو مایوجینیک سټریچ ریسپټر چې کوم دی دا به سنس کی دا چې آرټیریال خو دغه شوی دی سټریچ شوی دی نو دی به بیا څه چلو کې دا مایوجینیک سټریچ ریسپټر دی به موږ سره ولټیج ګیټډ کیلشیم چینل اوپن کی. ټیک ده. چې ولټیج ګیټډ کیلشیم چینل اوپن شلو نو موږ سره به کیلشیم انفلکس شي فرام ایکسټراسیلولر فلویډ انټو واسکولر سموث مسل. یعنی کې ایکسټراسیلولر فلویډ کې کیلشیم زیاتی کنه نو کیلشیم موږ سره ایکسټراسیلولر فلویډ نه راشي سموث مسل ته راځي نشي. ټیک ده. سموث مسل کې چې کم ده کیلشیم موږ ته پته ده کیلشیم څه رول پلی کوي. موږ سکلیټل چپټر کې ویلو دا همیشه چې کم ده کنټریکشن کې رول پلی کوي. ټیک ده. نو سموث مسل کې دا بیا کنټریکشن وکي او چې کله کنټریکشن وشي کنه نو تا ته ما وختي ویلو وروره چې کله یو شی ته کنټریکټ کوي آی کې دنه پریشر سیوا کیږي ځکه چې کې دنه بلډ فلو مطلب کم شي کنه ډیکریز شي. نو کله چې موږ سره دغه وشي کنه د ویزو کنسټرکشن یعنی کې سموث مسل کنټریکټ شي نو موږ سره چې کم دی کنه آرټیریل بلډ فلو چې کم ده هغه کم شي ډیکریز شي. ظاهري خبره تا ته ما وختي وې وروره چې کله افرنٹ آرټیریل چې کم دی هغه کنټریکټ شي روله نو هغه کې بیا چې کوم دی بلډ فلو ډیکریز شي. چې بلډ فلو ډیکریز شول نو جی اف آر به هم اتوماتیکلی ډیکریز شي. ټیک ده. دغه موږ سره مایوجینیک میکانیزم د دې کوم دغه سټیپس د ذهن کې یاد ساته. ټیک ده. ذهن کې بيخي دا ټکه ده چې بلډ پریشر انکریز شولو بیا به دا کار شو ریسپټر چې کوم دی هغه سنس کړلو کیلشیم ایکسټرا فلویډ نه رالو سموث مسل کنټریکټ کړلو افرنٹ آرټیریل چې کوم دی هغه کنسټرکشن وشو موږ سره چې کوم دی دغه شو جی اف آر ډیکریز شولو. ټیک ده. دغه سټیپس کوم د ذهن کې یاد ساته. سمپل سټیپس دي اس ګران پدې کې نشته. بل موږ سره ټیبیولو ګلومیرولر فیډبیک میکانیزم. ټیک ده. دلته کې دی موږ سره دوباره بیا دغه نفرون سټرکچر ورکړی دی. موږ الریډي په یورین فارمیشن کې ویلو موږ ته پته ده چې کوم کیپیلری یا کیپیلری بیډ چې کومي یا ګروپ اف کیپیلری چې کومي هغه ته وی ګلومیرولس. ټیک ده. ګلومیرولس نه لاندې چې کوم څه دغه کپ شیپ کوم سټرکچر د ټیک ده کپ شیپ دی ته وی بومن کیپسول. ټیک ده. دغه ګوري نشانه ورکړی لیبلینګ بومن کیپسول دی ته وی کپ شیپ سټرکچر. ټیک ده. ها باقي موږ ته پته ده چې باندې کې رودا پی سی ټي وی ډي سی ټي وی اسندنګ لیمب اف لوپ اف هنلی وی ډیسندنګ لیمب پکې. ټیک ده. ها اوس چې کوم څه دغه اسندنګ ډیسندنګ لیمب ده کنه د موږ سره په رینل میډولا کې راځي. ټیک ده. دا وګوره او بعد چې کوم پورشن د غټول رینل کارټکس کې راځي
نو دا مونږه already study کړی دی په یورین فارمیشن کې. اوس دلته کې نیکسټ چې کوم دی کنه موږ سره ټیبولو ګلومرولر فیډبیک میکانیزم دا مونږ سټډي کوو. ټیک ده، دلته نیکسټ پیج کې دغه ده میکانیزم اف ټیبولو ګلومرولر فیډبیک میکانیزم. د دې مونږ سره وروره دوه سټیپس دي، یو د افرنٹ آرټریولر فیډبیک میکانیزم او بل د مونږ سره ایفرنٹ آرټریولر فیډبیک میکانیزم. ادواړه مونږ یو سټډي کوو. ټیک ده، خو د دې میکانیزم چې کوم دی هغه دلته لیکل شوی دی. کله مونږ سره آرټریل پریشر چې کوم دی هغه ډیکریز شولو نو وروره مونږ سره به جی اف آر به هم ډیکریز شي. ټیک ده، چې جی اف آر مونږ سره ډیکریز شولو وروره نو بیا به څه چل کېږي. مونږ سره ګوره تا ته یو خبر وکړم، مین پوینټ درته ښیم. کوم چې دغه ټیبولو ګلومرولر فیډبیک میکانیزم ده که نه، د دې کار سوډیم سره ان ای سی ال سره د دې کار دی. ټیک ده، کوم چې شاته مونږ مایوجینیک ویلو هغې کیلشیم سره کار دی. ټیک ده، دغه دوه خبرې ذهن کې راټکه، مایوجینیک کیلشیم سره کار ده، ټیبولو چې کوم ده د دې کار ان ای سی ال سره ده. آرټریل پریشر ډیکریز شولو، جی اف آر هم ډیکریز شولو. چې جی اف آر ډیکریز شولو وروره نو مونږ ته پته ده چې لیس چې کوم هغه دی که نه فلوډ هغه لیس فلټر کېږي. چې لیس فلوډ فلټر کېږي د دې مطلب دا شو چې مونږ سره دغه دی لیس سوډیم واټر چې کوم دی هغه دغه کېږي ری ابزارو کېږي په. ټیک ده، ښه چې کله مونږ سره لیس سوډیم دغه ابزارو کېږي که نه، سوډیم او کلوراید ان ای سی ال چې کوم لیس ابزارو کېږي نو کله دغه ان ای سی ال چې کوم دی دا لیس ابزارو شي وروره نو کوم میکولر ډینس سیل چې کوم وي. ټیک ده، دغه میکولر ډینس سیل چې کوم دی دا به سینس کړي وروره چې ان ای سی ال خو کم راغلی لیس ابزارو شوی دی. نو دا به څه چلو کړي، د دې بیا دوه سټیپس دي مخکې. یو دغه دی چې دا به یا خو به رینین سیکریټ کړي وروره، چې رینین یې سیکریټ کړلو رینین کار څه دی، رینین انجیوټنسین 2 اکټیویټ کړي. انجیوټنسین 2 چې کوم ده که نه دا مونږ سره ایفرنٹ آرټریول ویزو کنسټرکشن وکړي. مونږ ته پته ده چې په ایفرنٹ باندې بلډ فلو بهر ته وځي که نه، چې کله انجیوټنسین 2 چې کوم ده د مونږ سره ایفرنٹ آرټریول ویزو کنسټرکشن وکړو که نه، د دې مطلب دا شو وروره چې جی اف آر انکریز شولو، ځکه چې بهر ته خو به نه وځي که نه، دننه به ټیبل کې دغه کېږي. نو جی اف آر سیوا شولو، جی اف آر انکریز شولو، د دې مطلب دا شو چې مونږ سره به مور اینڈ مور ان ای سی ال چې کوم دی هغه به اوس ری ابزارو کېږي. ټیک ده، ښه اوس بل پاتوی کې څه چل کېږي، یو خو رینین والا پاتوی مونږ وویله، دغه بله لیفټ سایډ ته چې کوم پاتوی ده دې کې دا کېږي وروره چې کوم میکولر ډینس سیلز چې کوم دي که نه دا ایډونوسین چې کوم دی ایډونوسین. ټیک ده، افرنٹ آرټریل ته ووایي وروره سیګنل ورته سینډ کړي افرنٹ آرټریل ته چې وروره ته ایډونوسین چې کوم دی هغه سیکریټ کا. ټیک ده، افرنٹ آرټریل ایډونوسین سیکریټ کی، دغه ایډونوسین چې کوم ده که نه دا افرنٹ آرټریل ویزو ډایلیشن وکړي، مطلب سایز کې چې کوم افرنٹ آرټریل دی هغه مطلب آزاد شي، کولو شي، اوپن شي. ټیک ده، چې ویزو ډایلیشن وشي که نه د افرنٹ آرټریل نو بلډ فلو به انکریز شي. چې بلډ فلو انکریز شوله نو جی اف آر انکریز شولو. مونږ ته پته ده چې جی اف آر څه شی دی، فلټریشن ریټ ده. نو مور اینڈ مور سوډیم کلوراید چې کوم دی هغه به فلټر کېږي فرام ګلومرولس انټو بومن کیپسول. ټیک ده، دغه بیسک سټیپ ته دی ټیبولو او هغه چې کوم هغه مایوجینیک و دا دواړه مونږ سره اټو ریګولیشن اف جی اف آر کې راځي. ټیک ده، ښه دې نه علاوه مونږ سره یو بل دا دلته کې دغه دا صوت دلته کې دی مونږ ته ویزو کنسټرکچر هم راکړي چې کم کم دغه دی ویزو کنسټرکچر دی او کم کم چې کوم دی ویزو ډایلیټر دی. ټیک ده، دواړه دغه ذهن کې راټکه، دا په ایم سی کیوز کې اکثر راځي. ټیک ده، د دې به زه خیر د پکچر په ګروپ کې سینډ کړم. ښه بل د مونږ سره وروره دغه ده رینین انجیوټنسین سیسټم، دا په پیپر کې خامخا راځي، اکثر راځي. اوس چې کله مونږ سره بلډ فلو چې کوم ده رینل بلډ فلو یعنی رینل مطلب د کډنی بلډ فلو ډیکریز شوله نو مونږ سره چې کوم دی سوډیم فلټریشن هم ډیکریز شولو. ټیک ده، چې سوډیم فلټریشن وروره ډیکریز شولو نو مونږ ته پته وروره چې بیا به څه چل کېږي، مونږ سره چې کوم میکولر ډینسا سیلز دي هغه مونږ سره رینین سیکریټ کړي. ټیک ده، چې میکولر ډینسا سیل چې کوم دي دا رینین سیکریټ کړي نه، اول خبره خو دغه ده چې میکولر ډینسا سیل چې کوم دي دا مونږ سره په جوکسټا ګلومرولر اپریټس کې دننه پرزنټ دي. ټیک ده، ښه جوکسټا ګلومرولر اپریټس کې دننه میکولر ډینسا سیل وي، میکولر ډینسا سیل چې کوم دي دا رینین سیکریټ کړي. ټیک ده، چې رینین سیکریټ کړو که نه وروره نو رینین څه کار دی، رینین انجیوټنسینوجین چې کوم دی دا کنورټ کی انټو انجیوټنسین 1. ټیک ده، انجیوټنسین 1 چې کوم دی دا انجیوټنسین 2 ته کنورټ شي بای کنورټینګ انزایم پریزنٹ ان لنګز. ټیک ده، لنګ کې یو انزایم پریزنٹ وي هغه انجیوټنسین 1 چې کوم دی دا 2 ته کنورټ کی. ټیک ده، اوس مونږ شاته په ټیبولو فیډبیک کې ویل وروره چې انجیوټنسین 2 څه کار کوي، ویزو کنسټرکشن کوي. ټیک ده، ویزو کنسټرکشن چې ویزو کنسټرکشن وشي نو بیا به څه کېږي، بیا موږ سره جی اف آر سیوا کېږي، انکریز کېږي به. ټیک ده، ښه د کوم آرټریل ویزو کنسټرکشن کوي، د ایفرنٹ آرټریل. ټیک ده، انجیوټنسین 2 ایفرنٹ آرټریل ویزو کنسټرکشن کوي، دا خبره ذهن کې یاد ساته. او کوم چې ایفرنٹ آرټریل د هغې ویزو ډایلیشن کېږي. ټیک ده، انجیوټنسین 2 په وجه باندې.
ښه نو دغه شی وروره اوس دې کې دلته کې لاندې انجوټنسي 2 چې کوم ده که نه دا څه کار وکړي انجوټنسي 2 به وروره اډرینل کارټکس ته ووایي وروره چې الډوسټیرون چې کوم دی هغه سیکریټ کړه ټیک ده الډوسټیرون چې کوم دی هغه ریلیز شي د اډرینل کارټکس نه ټیک ده اډرینل کارټکس کې موږ سره کورټیکوسټیرون چې کوم ده دا موږ سره الډوسټیرون چې کوم دی هغه ریلیز شي ټیک ده دغه الډوسټیرون چې کوم دی که نه د دې فنکشن دغه دی وروره چې دا موږ سره سوډیم ریټینشن انکریز کوي یعنی کې سوډیم چې کوم دی هغه فلټریشن به انکریز شي وروره سوډیم فلټریشن انکریز شي سوډیم ری ابزارپشن به هم انکریز شي ټیک ده دغه موږ سره رینین انجوټنسین سیستم لیس سوډیم موږ سره ټیک ده میکولاډینس سیل رینین سیکریټ کو رینین چې کوم دی انجوټنسینوجین کنورټ کو انجوټنسین 1 ته انجوټنسین 1 چې کوم دی هغه انجوټنسین 2 ته کنورټ شو with the help of enzyme in lungs انجوټنسین 2 چې کوم دی د ویزو کنسټرکشن وکړو او د چې کوم دی اډرینل کارټکس نه الډوسټیرون ریلیز کو الډوسټیرون چې کوم دی وروره د مونږ ته سوډیم ریټینشن انکریز کړلو ټیک ده اول سوډیم ډیکریز اوس انکریز شو چې سوډیم ریټینشن انکریز شو فلټریشن انکریز شو ری ابزارپشن انکریز شو نو بلډ فلو خو هم خامخا انکریز دي کنه بیا ټیک ده ها دغه درې میکانیزم مونږ وویلو وروره او دلته کې اوس کې نور بل کم ټاپک و دلته دغه جوکسټا ګلومیرول اپریټس دا اکثر په فزیو دا کې راځي په پارټس کې راځي کنه ای بی پارټس نه پای کې دا سوال راځي مطلب لیکلی چې جوکسټا ګلومیرول اپریټس باندې چې کوم دی آنسر ولیکا اوس دغه چې کوم جوکسټا ګلومیرول اپریټس تا دا بوس مونږه سټډي کوو ټیک ته دا ډیر ایزی ده نو دغه مونږ سره اپریټس ته وروره ټیک ته جوکسټا ګلومیرول اپریټس دی ته وایي نو دې کې اوس مونږ ګورو چې کوم شی پریزنټ ټیک ته ښه په دې اپریټس کې دغه چې کوم دی ته وایي میکولاډینسا ټیک ده دې ته وایي جوکسټا ګرینولر سیلز او دې نه علاوه چې کوم دا دی دې ته وایي ایکسټرا ګلومیرولر میسنجل سیلز ټیک ده دا درې موږ سره پرزنټ دي په دې جوکسټا ګلومیرولر اپریټس کې ښه وروره دغه چې کوم میکولاډینس چې کوم ده که نه دا موږ سره پرزنټ دي افرنټ آرټریل او افرنټ آرټریل په مینځ کې ټیک ده دغه یو موږ سره افرنټ آرټریل ده او د دې خوا موږ سره افرنټ آرټریل ده ټیک ده د دې دواړو سره کنټیکټ کې پرزنټ دي موږ سره میکولاډینسا دغه چې کوم میکولاډینسا سیلز چې کوم دي کنه دا سپیشلایز اپیتیلیل سیلز وروره د ټالري کلوزلی پیکي او د دې نیوکلیای هم لارج دي ټیک ده سپیشلایز اپیتیلیل سیل او موږ ته پته ده چې میکولاډینسا چې کوم ده دا رینین سیکریټ کوي ټیک ده موږ په ټیبیلو فیډبیک کې ویلو چې کله ان سی ال چې کوم دی ډیکریزي نو بیا رینین سیکریټ کیږي بل چې کوم د موږ سره جوکسټا ګلومیرولر ګرینولر سیلز چې کوم دي دا موږ سره سپیشلایز سموث مسل سیلز دي ټیک ده سکرین مې تاته بخکاري هم د دې پوینټس ټیک ده ځان سره نوٹ کوه او دا چې کوم دي کنه دا موږ سره دا هم رینین چې کوم دی پروډوس کوي سټور کوي او ریلیز کوي ټیک ده دا جوکسټا ګلومیرولر سیلز چې کوم دي دې ته ګرینولر سیلز هم ویل کیږي ټیک ده دغه پوینټ ذهن کې بیخي دا ټکه یاد کا اوس دې نه علاوه چې کوم موږ سره میسنجل سیلز دي ټیک ده میسنجل سیلز د دې ته لیسس سیل هم ویل کیږي او دې ته ا ګرینولر سیلز هم ویل کیږي خو د دې فنکشن چې کوم دی هغه ان نون ده ټیک ده فنکشن یې پته نشته نو وروره دغه درې شیان موږ سره په جوکسټا ګلومیرولر اپریټس کې پریزنټ وو ټیک ده اوس وروره دلته کې بل ټاپک ته موږ سره رینل بلډ فلو ټیک ده کډنی بلډ فلو موږ ته پته ده وروره چې هارت چې کوم دی که نه هغه 5 لیټر بلډ پمپ کوي پر منټ ټیک ده په دې 5 لیټر کې چې کوم دی 20% بلډ چې کوم دی هغه کډنی ته ځي 20% مطلب دغه شو چې 1 لیټر پر منټ بلډ چې کوم ده هغه کډنی ریسیو کوي ټیک ده اوس وروره دغه کم بلډ چې کډنی ته راغلو که نه دې کې موږ سره 40% ریډ بلډ سیلز دي ټیک ده او 60% چې کوم دی موږ سره پلازما ده ټیک ده یعنی کې 400 ml بلډ ده ریډ بلډ سیلز دي او 600 ml موږ سره پلازما ده ټیک ده د دې مطلب دا چې موږ سره رینل پلازما فلو چې کوم ده هغه 600 ml پر منټ شوله ټیک ده د ذهن کې یاد ساتئ دغه ریډ کلر چې کوم ده دې ته وایي افرنټ آرټریل د بلو چې کوم ده دې ته وایي افرنټ آرټریل ټیک ده دا هم موږ ته پته ده خو د دې رینل بلډ فلو فارموله چې کوم دغه دا ده ټیک ده فارموله ذهن کې یاد ساته ځان سره نوٹ کا دغه فارموله ده دې فارموله کې لیکل دي کنه چې رینل آرټری پریشر ماینس رینل وین پریشر ډیوایډ بای وی واسکولر ریزिस्टेंस ټیک ده ها کله چې موږ سره دغه افرنٹ آرټریول لکه نه ګوره دا ایرو چې وته می جوړ کو او دا موږ سره افرنٹ آرټریول ده اوس په دې دواړو کې چې کله ډیفرنس سی وای نو دا موږ سره بلډ فلو سی وای ټیک ده چې په دې دواړو کې ډیفرنس کمی نو رینل بلډ فلو به هم موږ سره ډیکریز وي ټیک ده اوس چې کوم موږ سره واسکولر ریزिस्टेंस ده دا څه شی دا موږ ډیسکس کوو ټیک ده وروره دغه چې کوم دی که نه موږ سره نفران سیکشر ده ټیک ده لاندې موږ سره بومن کیپسول ده بره موږ سره ګلومیرولر کیپیلریز دي لیفټ والا چې کوم دی ته وایي افرنٹ آرټریل او د رایټ والا چې کوم دی ته وایي افرنٹ آرټریل
مونږ already په فیډبیک میکانیزم کې ویلې دی وروره چې افرنٹ کنټریکټ شي بیا به څه چل کېږي چې افرنٹ کنسټرکټ شي بیا به څه چل کېږي چې افرنٹ ډایلیټ شي بیا به څه چل کېږي چې افرنٹ ویزو ډایلیټ شي بیا به څه چل کېږي ټیک ده د دې کې خبره دغه ده کنه مین خبره چې کله هم یو شی کنسټرکټ شي وروره د هغې به ریزسټنس انکریز کېږي چې ریزسټنس انکریز شول وروره نو رینل بلډ فلو ډیکریز شوله او دې کې بس بیا خپل مایند خپل کنسپټ په مطابق به بیا لیکي کنه چې افرنٹ کې دغه شی بیا به داسې کېږي افرنٹ ارټریال دغه شی ډایلیټ شي بیا به داسې چل کېږي دغه شی لیکل د خپل مایند نه سمپل وروره موږ ته پته ده چې رینل بلډ فلو سیوا شي نو موږ سره به هایدروسټیټیک ګلومرولر پریشر چې کوم دغه به هم انکریز شي جی اف آر به هم انکریز شي ټیک ده نو دا بیسیک اومکه زړې خبرې بار بار ریپیټ کېږي دلته هېڅ ټینشن هېڅ ګران پدې کې نشته کوم چې موږ سره افرنٹ ارټریل ده په دې کې موږ سره 100 mm چې کوم پریشر وي ټیک ده او دغه د ګلومرولر کیپیلري پریشر چې کوم ده موږ سره 60 mm ده ټیک ده او افرنٹ ارټریال چې کوم ده د دې کې موږ سره پریشر چې کوم یې موږ سره 20 mm دغه پریشر ډیفرنس چې کوم دا هم ذهن کې یاد ساتئ ټیک ده 160 او 20 mm دغه درې پریشر ذهن کې یاد ساتئ ټیک ده وروره اوس به مونږه کډني سټرکچر او کډني فنکشن به سټډي کوو ټیک ده اول مونږه سټرکچر ته ګورو وروره مونږ ته پته ده چې هیومن باډي کې دوه کډنیز وي ټیک ده کډنیز نه بیا چې کوم دی لاندې دوه یوریټر راوتي وي ټیک ده یو کډنی نه یو یوریټر او یوریټر لاندې به یورینري بلیډر او یوریټر ته دغه شوی ټیک ده دا مونږ ته پته ده اوس دغه مونږ سره یو کډنی ده ټیک ده د دې کډنی چې کوم دغه یو پارټ ته کنه د بهر دې ته وایي پیرنکایما ټیک ده او دغه شین شان چې ته ښکاري که نه په دې په ذریعه باندې کډنی نه یورین بهر ته اگزیټ کېږي ټیک ده اوس چې څومره فنکشن چې دي که نه د ابزارپشن سیکریشن دغه فلټریشن دا ټول موږ سره په دې پیرنکایما ریجن چې کوم ده که نه په دې کې کېږي ټیک ده دا پیرنکایما چې کوم ده د دې پیرنکایما چې کوم دی دوه پارټس دي یو دا میډولا ټیک ده دا ایرو مې چې ورته جوړ کړو دې ته وایي میډولا او بل پارټ ته کورټکس دا دواړه پیرنکایما پارټس دي کورټکس اینډ میډولا ټیک ده اوس دغه میډولا چې کوم ده که نه په دې کې دننه موږ سره کون شیپ پیرامډز وي ټیک ده دغه ایرو مې چې ورته جوړ کړي دي 3 to 10 پیرامډز دي ټیک ده په یو کډني کې موږ وایو چې 3 to 10 دي که نه نو باقي چې کوم پیرامډ یې هغه د دې شاته جوړ شوي ټیک ده نو اوس موږ سره وروره چې کوم پیرامډ ده که نه پیرامډ د دې پیرامډ بدني پورشن ته وایي بیس لاندې چې کوم پورشن دی ته وایي اپیکس بیس بهر طرف ته دغه یي ټیک ده او اپیکس چې کوم دا سینټر طرف ته یي ټیک ده دا دوه پورشن یې موږ سره پیرامډ اپیکس ته پیپیلا هم ویل کېږي ټیک ده په دې اپیکس په ذریعه باندې یورین چې کوم ده هغه کډني نه ایکسکریټ آوټ کېږي یوریټر ته ټیک ده وروره اوس موږ به میډولا سټډي کوو ټیک ده میډولا سټرکچر ته ګورو دکه چې کوم میډولا ده که نه وروره د دې دوه پارټس دي یو دا انر میډولا یو دا آوټر میډولا ټیک ده دا دوه پارټس دي اوس دغه چې کوم آوټر میډولا ده که نه دې کې موږ سره یو آوټر سټریا وي او یو انر سټریا دا د دوه پارټس دي د آوټر میډولا ټیک ده نو دې میډولا دوه پارټس او آوټر میډولا انر میډولا اوس وروره موږ وختي ووایو چې یورین چې کوم ده هغه پیرامډ چې کوم اپیکس پورشن ده د دې په ذریعه باندې لیف کوي Then it enters into the small channels. دغه ځای کې موږ سره سمال They are called چینلز minor دي calyces. دې ته وایي ماینر کیلیسس There is one minor calyx دغه for چې each کوم ماینر pyramid. کیلیسس دي که نه هر So the هر number of پیرامډ minor سره یو calyces ماینر is کیلیکس چې equal کوم to دی the هغه number of اټیچ ټیک pyramids ده in each ډایګرام کې kidney. به ښکاري هم تاسو ته Now several اوس of these دغه minor ماینر کیلیکس calyces یو بل سره join to کمباین form شي a او major میجر calyx. کیلیکس چې کوم دی هغه جوړ کړي په There دې are کډني کې about موږ 2 ته to اوس 3 درې major میجر calyces in کیلیکسز each ښکاري kidney. ټیک ده You اوس can دغه see چې کوم that میجر this kidney has 3 کیلیسس دي major که نه calyces. دغه میجر کیلیسس Now یو بل all سره the جوین major شي او calyces پیلوس join جوړ to کړي form ټیک the ده رینل renal پیلوس pelvis. اوس دغه چې کوم رینل پیلوس ده که نه د The لاندې به pelvis یوریټر then ته لاړ شي continues as the ټیک ureter, ده دې ته وایي یوریټر and ureter او opens دغه into the یوریټر چې کوم urinary ده bladder. د لاندې یورینري بلیډر ته لاړ The شي function of the او bladder دغه is بلیډر to چې کوم hold ده the که نه urine. د لاندې As the بیا bladder یوریټر becomes سره more اټیچ full, ټیک ده we feel the موږ ته urge to پته لرو چې urinate. کوم یورین ده هغه کوم ځای کې Finally, سټور کېږي هغه په urine یورینري leaves the بلیډر کې bladder via سټور the کېږي چې کله urethra. یورین په بلیډر کې فل شي This نو was بیا the موږ ته basic مطلب anatomy of یورین the دغه شي urinary حاجت system. چې که نه چې موږ واشروم ته لاړ شو یورین وکړو اوس موږ به کډني فنکشن سټډي کوو ټیک ته موږ ته پته ده کډني فلټریشن کوي ری ابزارپشن کوي سیکریشن کوي ټیک ته ری ابزارپشن هغه سبسټانسز کوي چې کوم یوزفول لکه ګلوکوز امینو اسید هغه ری ابزارب کوي واپس بلډ ته او سیکریشن کې مطلب یوریا امونیا کریټینین چې کوم دي دا سیکریټ کوي د بلډ نه انټو د رینل ټیبیول ټیک ته دین علاوه موږ ته پته ده چې جی اف آر مینټین کوي بلډ پریشر مینټین کوي ټیک ته او دین علاوه موږ ته دا هم پته ده چې دا اسید بیس بیلنس هم مینټین کوي مونږ ویلو کنه په ابزارپشن کې هغه چې کاربن ډای اکساید واټر ملو شي کاربونیک اسید تی جوړ شي کاربونیک اسید بریک ډاون شي انټو هایدروجن آینز او بایو کاربونیټ هایدروجن چې کوم دا اسید ریګولیټ کوي او کوم چې بایو کاربونیټ آینز دا سی شي کنټرول کوي دا موږ سره بیسیسټي کنټرول کوي ټیک ته نو د کشن اسید بیس بیلنس هم مینټین کوي بلډ پریشر هم مینټین کوي ټیک ته او یوریا امونیا کریټینین چې کوم دا سیکریټ کوي ځکه چې دا انوانټډ سبسټانسز دي نو دا موږ ته ټیبیول ته لاړ شي او ټیبیول نه به دا ایکسکریټ اوټ شي ټیک ته
او ویسٹ پروډکټ چې کوم دی هغه فلټر کوي ری ابزارپشن کوي یوزفل سبسټانسز سچ ایز ګلوکوز امونیا واټر د کوم چې غني باډي لپاره یوزفل شیزونه دا ری ابزارب کوي واپس بلډ ته ټیک ده د ټیبیول نه نو دا موږ سره بیسیک فنکشنز دي د کډنی او دینه علاوه موږ دا هم پته ده چې کډنی چې کوم ده هغه رینین سیکریټ کوي ټیک ده ولې سیکریټ کوي هغه موږ شاته اوس وختي ویلو موږ تاسو پته ده رینین سیکریټ کوي الډوستیرون سیکریټ کوي د کټول فنکشن دي ده اوس وروره په دې نننی چپټر کې موږ کم ټاپکس کور کړلو موږ آټو ریګولیشن ویلو موږ مایوجینیک میکانیزم ویلو ټیبیولو فیډبیک میکانیزم ویلو ټیک ده موږ کډنی سټرکچر فنکشن وکړو موږ رینل بلډ فلو وکړه او دینه علاوه موږ جوکسټا ګلوميرول اپریټرز هم وکړو ټیک ده او موږ پریشر هم وکړو چې نارمل 70 160 او موږ ته دا هم پته ولګیده چې کله موږ سره پریشر 100 mm Hg وي نو موږ سره 180 لیټر GFR پر ډے ټیک ده کله چې موږ سره 125 mm Hg ته ورسېږي نو موږ سره به 225 لیټر پر ډے GFR وشي ټیک ده دا هم موږ وکړو نو دا مطلب هر یو ټاپک چې کوم آلموست د کډنی چپټر هغه موږ کور کړلو په دې ویډیو کې ټیک ده یورین فارمیشن هم موږ شاته کې ویډیو کې ویلو او هغه کې چې کوم ترانسپورټر هغه هم موږ ته پته ده نو وروره موږ کډنی چپټر چې کوم دی هغه آلموست کور شولو ټیک ده فنکشن سټرکچر اپریټس هر یو شی دینه علاوه موږ رینل بلډ فلو فارمولا وکړه ټیک ده هغې نه علاوه موږ GFR ډیفینیشن وکړو چې والیوم اف فلوید فلټر فرام ګلومیرولس ټو بومن کیپسول پر یونټ ټایم دا هم موږ وکړو ټیک ده او نارمل GFR چې کوم دی هغه 125 ml پر منټ دی ښه نارمل GFR ریټ چې کوم ده دا یاد ساتئ